بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې په کومه مسله باندې مو خبره کوو هغه د طهارت او د پاکیزګۍ متعلق ته الله تعالی دې ماته په صحیح طریقې سره بیان کولو او د سمجاولو توفیق راکړي. مسله دا ده که یوه زنانه په حالت جنابت یعنی د ناپاکۍ په حالت کې وي او په دغه صورت کې خپل ماشوم ته د پی ورکولو حاجت وي، نو آیا دا زنانه خپل ماشوم د پی ورکولی شي یا نشي ورکولی؟ نو ګوره، په حالت جنابت کې د ډیر وخت پورې پاتې کېدل نه دي پکار، او فرض غسل کې دومره تاخير کول چې پای کې موس قضا شي دا ګناه ده. البته خپل ماشوم ته د پی ورکولو د پاره د یو زنانه پاک کېدل هم ضروری نه دي. نو که یو زنانه په حالت جنابت یعنی د ناپاکۍ په حالت کې وي او په غسل کې صد عذر د وجې تاخير وشو او په دغه صورت کې خپل ماشوم ته د پی ورکولو حاجت وي، نو دا زنانه د ناپاکۍ په حالت کې هم خپل ماشوم ته پی ورکول شي. خو کوشش دا پکار دی چې انسان غسل زر تر زر چې کوم دی مکمل کړي. الله تعالی دې په دې مسلې باندې عمل کول توفیق راکړي. جزاکم الله خیرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على